أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. سورة يوسف 10 نمبر آیات. په دې آیات کې د یوسف علیه السلام د ورونو مشورې او هغې کې د مشر ورور چې کوم دی د هغې رایې ذکر دی. د دې حاصل دا دی چې کله دوی په دې باندې مشوره وکړه چې یوسف علیه السلام قتلول پکار دی، په دې خاطر باندې چې زموږ پلار د ده سره مینه ډېره کوي، نو چې دی نه بیا به زموږ سره مینه کوي، د مینې ځای به یې نه وي چې موږ ته مجبور شي. نو په دې کې یو کس دا رایه ورکړه چې دا وجل چې کوم دی قتلول دا رایه صحیح نه ده، دا ځکه صحیح نه ده چې د مسلمان وینې تویول واقعي یو لوی جرم دی، بیا د خپل ورور وینې تویول لوی جرم دی. دوی ویل زما رایه دا ده چې په ټیک ته کور ته خالي کول پکار دي، لیکن په بله طریقه ته کور خالي کوه، وجنو یې نه. ویل داسې وکړئ چې دا راواخلئ یو کوهي ته یې ور واچوئ، جور کوهي ته، او دغه کوهي ته داسې کوهي ته چې هغې کې اوبه به دومره مقدار باندې نه وي چې دی ډوب کې ومړېږي. ورارتېلو طریقه هم په داسې باندې چې په ورارتېلو کې مړ نه شي. نو قافله څوک به راشي، اوبه به راخلي او دی به کې کوز پروت وي، ځان له به یې اوچت کیسته به یې ویسي، بلې ځای ته به لاړ شي. د دې رایې حاصل دا دی چې د دې مشر ورور چې کوم د ده نوم یهودا دی، د ده خیال داسې و چې قتلول یې جرم دی، د دې وړل پکار دی بلې علاقې ته چې دا وطن ته وزګار شي، علاقه ته وزګاره شي. ولې بل ځای ته وړل یې ګران دي، وړي به څوک، دا خو ټیم اخلي، کسان غواړي، بیا خبره ښکاره کېږي. وایي له دې لپاره مناسبه دا ده چې یو کوهي ته یې ور واچوئ، داسې کوهي ته یې ور واچوئ چې دومره اوبه پکې نه وي چې دی ډوب شي، او دا کوهي لارې ته نږدې په دې باندې لاره وي. نو قافله څوک قافله به د لاره باندې راځي، هغوی ته به د اوبو ضرورت پېښ شي، کوهي ته به ورشي، بوکه به ښکته کړي، نو بوکه کې به دی راوخېږي، ځان له به یې ویسي، او قافله به د بل ملک وي. نو چې بل ملک ته به په خپله باندې قافله ویسي، په اسانه باندې مونږ به ترې خلاص شو، بل ملک ته به لاړ شي. دا رای د مشر ورور به چې کوم نوم یهودا مفسرینو نقل کړی دی. الله تعالی وایي قال قائل منهم، وویل یو کس د دوی نه چې د دې نوم یهودا دی، دا پکې مشر دی، لا تقتلوا تاسو مه قتلوئ یوسف علیه السلام لره، والقوه او وغورځوئ ده لره فی غیابة الجب په یو شاړ کوهي کې. غیابه هغه ځګین ته هر هغه شي ته ویلی کېږي چې کوم د پټېدلو ځګینی، پټ ځګینی. قبر ته هم غیابه وایي ځکه چې دغه انسان پټي. غیابه ډډ ته هم ویلی کېږي په کوهي کې چې دننه کوم ډډ ساز شي، اوبه چې کوم دي دا یو ځګینی را آتش کړي او خالي غار پکې ساز شي، ډډ پکې ساز شي، هغې ته هم غیابه وایي. او د دې ټولو حاصل چې کوم دی نو داسې شړ کوهي ته غورځول دي. بیا دې کې جب چې کوم دی، جب هغه کوهي ته ویلی کېږي چې دا جوړ شوی یو سر پې نه وي، د پاسه بستر نه کلک شوی، هغې ته جبه کوهي ویلی کېږي، جب. نو ویل داسې کوهي ته ور واچوئ چې دغه کوهي سر نه وي او د کوهي دی پټ کې ښکاري پکې، نو جوور کوهي دی پکې ښکاري نه. یلتقطه بعض السیارة، بیا به مونې دې لره بعضې مسافر، سیاره قافله ته ویلی کېږي، قافلې ته مسافرین ته ویلی کېږي، نو بعضې قافلې والا به دی بیا مونې. ان کنتم فاعلین، چې دغه تاسې کوونکي دې کار لره. د یلتقطه بعض السیاره لقطه چې کوم دی، لقطه او لقیط دا موندلی شوي شي ته ویلی کېږي، چې کله به یو شي کې سا پکې هغې ته لقیط وایي، چې سا پکې نه هغې ته لقطه وایي، موندلی شوی شی. دې باره کې امام قرطبي رحمه الله ډېر تفسیري مضمون لیکلی دی، او د دې نه معلومیږي دا چې د عوامو خپلې ذمهوارۍ دي، د رعیت او د عوامو خپلې ذمهوارۍ دي په اسلامي حکومت کې. هغه ذمهوارۍ دا دي چې که د یو مسلمان مال یا د هغې سر ته خطر وي، د هر مسلمان فریضه ده چې د هغې د سر حفاظت به کوي او دغه مال به محفوظ کوي، ضایع کېدلو نه به بچ کوي. دې دپاره چې کوم دی نو باب اللقطه یا باب اللقیط احادیثو کتابونو کې دې باندې مستقل بابونه دي. نو د مسلمان فریضه دا ده چې کله یو څیز دا بیا موني، قیمتي مال بیا موني، نو دی به ځان له هم نه استعمالوي، دا شان پټوي بیا نه، او په دغه ځای باندې ضایع کېدو ته به هم نه پرېږدي، بلکې دا به ویسي محفوظ به کړي. چې کله محفوظ کړي نو بیا به دی اندازه لګوي، مالک په معلوموي. که مالک معلوم شو ورته حواله شي خو ټیک دی، که مالک معلوم نه شو
او د خیال دا و چې وس مالک په دې سیس بس دومره نه ګرځي وغه نه معلومیږي نو کده غریب او دغه سیس د استعمال مستحق ځان له استعمال کی او چې کله مالک پیدا شو غوښتې نو ور کوي به او کده ځان له غریب نه ور د استعمال مستحق نه دا براوالي صدقه به او دا صدقه به شي ثواب به د مالک طرف نشي دا ثواب نه کیږي د سب ذمہواری نه ځان خلاص به چې کله مالک پیدا شو مالک ویل چې زما ثواب ته ضرورت نشته ما خپل سیس پکار دی نو دا بس واخلې هغه مالک ته به حواله کې ثواب بردش او که مالک ویل زما ثواب زما د لپاره کافی دی نو بس ثواب دا غش ګویا دا د الله تعالی په خزانو کې جمع شو دا هغه سيزونو بحث دی چې کوم سيزونو کې سا نه لکه مال شو پیسې شو کله چې دې کې صاحب کې نو چې کله او انسان فرض کا انساني نو انسان د بلوغ رمق دې ته لقیت ویل کېږي او چې کله بلوغ ته ورسېږي بیا دا په لقیت په دې احکامو کې ناراضي بیا غټ انساني بیا خو ورکیږي نو بیا خو مندل د دې مندل ممکن نه دي نو ماشومان مندل کېدي شي نو چې کله دا نابالغ نو دې ته لقیت ویل کېږي دلته کې یلتقط خو کې اشاره ده ټکی د یوسف علی السلام په دې وخت کې نابالغ ماشوم نور روایتو کې دي چې د یوسف علی السلام عمر په دې ټیم کې وکاله نو د دې مندل او دا خپل مالک ته رسول دا ذمہواری ده د رعیت او د قوم دغه شان امام قرطبی رحمه الله وایي چې دین علاوه د اسلامی حکومت اسلامی ریاست د رعیت ذمہواری ده حمد چې په لارو کوڅو کې بداسه شیزونه نه اچي چې کوم خلکو ته نقصان جوړيږي او لاري په داسې لیول باندې نه راتنګي چې په کم سره خلک تنګيږي یو حدیث مبارک دی چې د هغه کس حج نه قبليږي د هغه کس jihad نه قبليږي چې کم کس خلکو ته لاري تنګي دا حدیث شریف الفاظ دي دا مضمون معرفت القرآن د تفسیر قرطبی نه اخیستل د نقل کړی دی نو په دې کې د لغتي احکام ته هم اشاره شوله چې یلتقط بعض السياره بیا به مونږ دی لره بعض مسافر نو هغه بیا راواخلي مالک ته به رسي بل چرته به ویسي ان کنتم فاعلین چې تاسو کوونکې دې کار لره نو بده معنی بس ټول اتفاق راغی چې د سی په کار دی کوی ته چول غواړي قالو دی ویل یعنی مشوره مکمله شو چې کوی ته ورزول صحیح دی قالو دی ویل یا ابانا ازمن پلاره مالک سوجر ساده پاره اوس د خپل مشورې د پټي مشورې نه بعد پلار ته مخه مخرالو او مخه مخه چالاکی شروع ورته ویل مالک سوجر ساده پاره لا تأمننا چې یقین نه کې پمنګ باندې علی یوسف او بارد یوسف علی السلام کی یوسف علی السلام د خپل ځان نه بیخي بیلې نه زمون سره چرته لګی نه یقین را باندې نه کې ان له لناصحون یقینا موږ د در لپاره خیر خوایي لټونکي خیر خوایي چې کوم دا خیر خوایي فائدہ لټول نو یوسف علی السلام رونو د خپل پلار ته ویل چې خپل پلار د یوسف علی السلام باره کې ته پمنګ باندې یقین نه کې او حقیقت دا ده چې موږ د یوسف علی السلام خیر خوا خلک نو بده کې ان کې نون د شد هم تاکید د پاره دی او لناسحون کې د لام تاکید د پاره دی یعنی دا خبره بیخي یقیني ده چې موږ په یوسف علی السلام باندې خپکیږو د هغه پیدا لټو دا مطلب یې تفسیر قرطبی ذکر کړی دی چې ردی تاکیدات نه معلومیږي چې دا پلار یې مخکې نه په درونو باندې شکمنو چې دا ټیک نه دی او دا د یوسف علی السلام باره کې غداری خیانتونه به ضرور کوي د دې د کړه وړونه یعقوب علی السلام ته اندازه و یعقوب علی السلام په دماغ کې نه اعتماد نه کاو نو په دې وجه دی چې کله خبره کول نو ډیر تاکیدات راوړل چې دا خبره بیخي یقیني ده چې موږ ولې د خیر خوایو ته بیا په موږ باندې یقین نه کې دا خبره وکړه نو ویلې ارسله ولګدلره معنا زمون سره غدن سبا يرتع چې خوراکونه وکي ويلعب او لوبي وکي وإنا له لحافظون یقینا موږ د لپاره حفاظت کوونکي یو هغه تاکیدات بیا راوړل چې دا خبر یقیني ده چې موږ د یوسف علی السلام حفاظت کوو دې ځکه کې ورونو دا خبره وکړه چې سبا دې زموږ سره لاړ شي او دې به خوراکونه وکي کولا خوراکونه او لوبي دې نه معلومیږي دا چې یعقوب علی السلام خو اجازه ورکو معلومیږي دا چې کومې لوبې د شریعت سره ټکراو نه لري هغه کې جواری نه سود نه د منځونو قضا کېدل مستقیل د لوبي نه پیشه جوړول چې هغه کې مستقیل پیشه جوړه کړي دغه شان دغه ایجادات د کفارو نه شاته سکو پرې مقاصد پټ شوی نه نو عام مباح لوبي د جایز دي د عام خلکو لپاره د دې څه خبره نشته خو چې کله به دغه مسالې را پیدا شولې چې په دې کې پیسې مزکی خودلې شولې د ګټو تاوان خبرې پکې رالي د لوبي نه پیشه جوړه شوله دغه شان د کې بدلی کې د شرعي احکام او د خپل د لاندې کېدلو خبرې را ولاړې شولې مثال به د منظور اهمیت پکې نه د روزي اهمیت پکې نه جمع مز پکې قضا شي
شرعي پرده کې نه پرده خرابوي، لکه ځینې خلک فوټبال کوي نو داسې شی ورته اغوستلی چې د زنګنان ښکاري، د خېټې ښکاري، حالانکه زنګنان په عورت کې شمار دي، نو دا بله ګناه ده. بیا موجوده لوبې چې څومره کېږي نو ښکاره خبره ده چې د چا په لاس باندې رواني، او کم خلک چې ګوري هغوی ته دا خبره صحیح معلومه ده چې د عیاشي او د فحاشي پکې څومره زیات زوري، نو د دې د جواز هېڅ صورت بیا نه پیدا کېږي په دې صورتونو کې. چې کله دغه شرایط برابر وي نو بیا مباح لوبې جایز دي. وإنا له لحافظون، یقینا موږ د دې دپاره حفاظت کوونکي. قال یعقوب علیه السلام ویل انی یقینا زه لیحزننی خفه کوي ما لره ان تذهبوا به چې تاسې بوځئ دې لره، واخاف زه یریږم ان یأکله الذئب چې وبخوري د لره شرمخ، وانتم عنه غافلون او تاسې به ترې ناخبره یئ. یعقوب علیه السلام ورته وویل چې د یوسف علیه السلام جدایي ما خفه کوي او زما سره د دې خبرې غم دی چې کله تاسو دې بوځئ نو تاسو به غافل شوي، خبر به نه یو شرمخ به راشي درنه به وخوري. اوس دې ځکه کې د شرمخ باس راغی چې یاره یعقوب علیه السلام چې د شرمخ غم ورسره و چې دا ماشوم به وخوري. په دې باره کې مفسرینو لیکلي دي چې د دې یو وجه دا وجه په دغه علاقه کې شرمخان ډېر زیات او شرمخان عام طور ماشومانو باندې حملې کوي، غټ کسانو باندې نشي کولی، کچو ماشومانو باندې حملې کوي. نو د دې وجه نه د شرمخ احساس یې پیدا کړو. لیکن صحیح قول هغه دی چې کوم ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړی دی، امام قرطبي رحمه الله هم په تفسیر قرطبي کې ذکر کړی دی، هغه دا دی چې د دې ماشومان د دې یوسف علیه السلام د لیږلو نه وړاندې او د وروڼو د مشورې نه وروسته یعقوب علیه السلام یو خوب یې ولیدو، او خوب یې داسې ولیده چې زه د غر په سر کې ولاړ یم او د یوسف علیه السلام د غر په منځ کې ولاړ دی او زه د یوسف علیه السلام ینم. په دې کې لس شرمخان رالو او دا یوسف علیه السلام یې ګیر کړو، دی ماتاو. چې کله لسو شرمخانو په دې باندې حمله وکړه، بلې شرمخانو کې یو غټ دی، د غټ شرمخ راولګېدو او د یوسف علیه السلام دفاع یې شروع کړه او د نهو شرمخانو سره مقابله شروع کړه. د دې نه بعد یوسف علیه السلام په ځمکه کې کښته ننوت او ورک شو. د دې خوب یوسف علیه السلام باره کې دا خوب چې کله یعقوب علیه السلام ولیدو، یعقوب علیه السلام سره سخت احساس و چې دا لس شرمخان دا رونه دي بل څوک نه دي او دا حمله به دوی کوي، او دا ورته هم اندازه وه چې د دې مشر په لاس کې به د دې مشر په لاس باندې به الله تعالی زما رزق بچ کوي. نو چې کله دوی لیږل نو هم زیات تاکیدات په دې مشر باندې وکړل چې ولې تا ته مې سپارل دی او د دې غم به ته کې، د دې تپوس به ستا نه زه کومه. او دغه شان کې امام قرطبي رحمه الله وایي چې دا مشر یې راوستو کېناوي، ده ته یې وویل چې د روټۍ غم به ته کې، د اوبو غم به یې ته کې، تپوس به دې کې، که ستړی کېده نو دمه به ورله ورکې. دا ټولې خبرې ستا په سر باندې شوي او ته ذمهوار شوې او ده د ذمهواري قبوله کړه چې په ذریعه ذمهوار یم. نو دې ځکه کې د شرم خبره چې کوم یعقوب علیه السلام کړې ده، یعقوب علیه السلام باقاعده خوب لیدلی، لیکن یعقوب علیه السلام د یو زامنو ته ښکاره نه ویل چې ما داسې خوب لیدلی دی او تاسو داسې نمونه خلک یې. په دې خاطر باندې یعقوب علیه السلام په دې باندې پوهېدو چې که صفا ورته ووایم ټیک د وس خو به پاتې شي بو به یې نسي، لیکن دا منصوبه به دې ضرور جوړوي، بله منصوبه کې به دوی کامیابېږي او دا حمله به دوی یو ځلې بیا کوي په یوسف علیه السلام باندې. نو تاکیدات یې به ډېر زیات وکړل چې زه درنه غواړم، خو ښکاره ورته ونه ویل چې تاسو ټیک خلک نه یې، تاسو یې وژنئ. نو یوسف علیه السلام بارک یعقوب علیه السلام ورته ویل چې تاسو به یې بوځئ، واخاف زه یریږم ان یأکله الذئب چې وبخوري د لاره شرمخ، وانتم عنه غافلون او تاسې به ترې خبره. قالو دی ورته ویل لئن اکله الذئب که وخوړ د لاره شرمخ، یوسف علیه السلام لاره شرمخ وخوړو، ونحن عصبة او موږ جماعت موجودو، یعنی لس کسان تکړه خلک موږ موجودو، ان اذا لخاسرون یقینا دغه وخت به موږ تاوانیان یو، یعنی دغه موږ بیکاره خلک شو چې لس کسان ځوانان موجود دي پهلوانان او شرمخ راځي او ماشوم دي خوري دي خلاصولی نشي، دغه موږ هېڅ خلک نشو، بیکاره خلک شو، یعنی ول دونه سپک نظر راته ویل مه کوه، موږ تکړه خلک یو دا بچ کولی شو، دا مطلب شو. فلما ذهبوا به هر کله چې بوت د لره واجمعوا او دوی راجمع شو ان یجعلوه چې وګرځي د لره فی غیابة الجب په شړ کوي ته وغورځوي. غیابه د کوي یخت هم ویل کېږي، یخت کوي او غیابه شړ زګند علاقې داسې کوي ته ویل کېږي چې هغه شړي سر پې نه وي، عام وران کوي او جب کوي هغه کوي چې کوم باندې سر نه وي. امام قرطبي ذکر کړی دی چې کله یوسف علیه السلام دوی سره لیږلی کېدو، یعقوب علیه السلام سره لیږو، یهودا باندې تاکیدات وکړل چې تا ته ذمهواري حواله شو او ستا په نګرانۍ کې شو.
یعقوب علیه السلام سره ډېر زګینه پورې په خپله هم لاړو او د هغې نه بعد یې دوی رخصت کړل چې تاسو ځئ. دې زامنو چې کله اول سر کې یوسف علیه السلام د پلار په مخ کې د یوسف علیه السلام یې په شا بوګه باندې راواخیست او چې لږ ځای پورې بیا ویوړ نو بل به رامخکې شي چې ما له راکړه ته پرېږده وه زه یې وسوړم هغه به په شا باندې واخیست. یعقوب علیه السلام به یې کول بیا به چې لږ به هغه لږه فاصله لاړو بیا به ته بل رامنډه کړې وا به اخیسته دي پلار له یې دوکه ورکوله چې موږ داسې ښه خلک یو په د یوسف علیه السلام داسې خفه کیو. په دې کې یعقوب علیه السلام ولاړ له دې کوي چې کله د یعقوب علیه السلام د نظر نه پناه شو نو کم کس چې په شا کړی نو هغه ځمکې ته راواچو او چې کله ځمکې ته راواچو نو دا په ژړا شو. په دې کې بل خواله ورمنډه کړله چې ته مې په شا کړه هغه په لته باندې ووخه چې درې شه زه دې نه په شا کوم. امام قرطبي رحمه الله ذکر کړی دی چې په دغه ټیم کې ورته وویله چې زما نه تعاون مه غواړه دی بل ورته وویله هغه لس ستوري او سپوږمۍ او نور راوغواړه چې تا ته سجده کړې وه او هغې نه امداد حاصل کړي. امام قرطبي رحمه الله وایي چې د دې نه معلومیږي چې دې وروڼو ته یې پته لګېدلې وه چې دا یوسف علیه السلام خوب لیدلی دی د خوب اطلاع دې وروڼو ته میلاو شوی وه او په دې وجه باندې دا دومره مشکلات د دغه ځګي نه نور هم سیوا شو. بیا د هغې نه وروسته یوسف علیه السلام وړوکی د ماشوم دی پیاده روان شو خو د دې وروڼو سره دی تللی نه شي په لاره باندې ماشوم دی او هغې تیز دي نو دی یو خواله ورشي فریاد ورته وکړي هغو ته دغه شانې سپکې سپکې خبرې وکړي چې لس ستوري وله راوغواړه سپوږمۍ او نور راوغواړه ما ته مه وایه زه تا نه راخلم. بیا بل خواله ورغی چې دی ټولو نه مایوسه شو د مشر خواله ورغی او د مشر ته یې وویله چې ګوره ته به ټولو کې مشر یې زما ضعیف پلار به تا باندې څومره اعتماد وکړو تا ته زه حواله کړم او ستا نه څومره کلکې کلکې وعدې واخیستلې د خدای ظالمه زما پلار پیغمبر دی او ته به زما پلار سره په کومو سترګو بیا مخامخ کېږي تا هغه ټولې وعدې په دومره ذریعې کړې چې زما پلار نظر پناه شوی نه دی تاسو ځمکې ته راواچولم او دا کار هم شروع په دې خبرو کې سره د یوسف علیه السلام د دې خبرو سره په دې مشر کې غیرت راولاړ شو او ورته یې وویل وروڼه راجمع کړه هغې ته یې وویله چې څو پورې زه ژوندی یم تاسو به دې لږ ګوتې هم ورنه وړئ او د دې ماشوم قتل انتهایي ظلم دی خپل پلار ته بس کول انتهایي ضروري دي او چې ګورې په دې کې د ظلم او زیاتي سوچ د ذهن نه ختم کړي نو بس دا نه هارونه بس راجمع شو دي ورته ویل ښه موږ وپېژندلې ستا مطلب دا دی چې دا یوسف علیه السلام به زه خلاص کړم ژوندی کور ته به لاړ شي هلته به قصه وکړي چې یاره دې وروڼو زه وجلم خو دې مشر خلاص کړم ستا نمبر به پلار ته جوړې شي نو ستا هلته به حیثیت سیوا شي خو چې بدې ته منه شي که د یوسف علیه السلام باره کې زموږ مخې ته رالی نو موږ تا او د یوسف علیه السلام یو ځای قتلوو یو رانه خلاصېدی نه شي دواړه وجنو. یهودا چې وکتل چې دا وروڼه خو اوس په ما سره نه کوي د وخت ظالمان دي نو دوی ته یې وویل بس ټیک چې وجنه یې نو مړی کړي زما مشوره دا ده چې مړی کړي خیر د خلاصون مې درنه نه لیکن د مرګ طریقې ته ښیم چې داسې مړ کړي دا راواخلې ما ته یو کویې معلوم دی د ډېرې زمانې نه شړلې بوټي ونې پکې شوي دي او ډېر خطرناک ځناور او دغه شانته کې ماران دي کې دننه اوسېږي ما لیدلي دي دې کوی ته ورواچوي چې کله کوی ته ورواچو نو ماران به وچې چې ختم به کې تاسو به خلاص شئ د در اینه تو یو ولا وجل هغه غم نه هم خلاص شئ د دې په اینو به تاسو لاسونه ککړ نشي مار به وچې تاسو کار به وشي تاسو مطلب به سر ته ورسېږي او که د ژوندې پاتې شو داسې شیزونه ونه چیچو نو قافلې به راشي قافله به ځان سره ویسي بل طرف ته به ویسي بل طرفونه باندې د بهر ملکونو قافلې راځي د مصر قافلې د شام قافلې به دغه طرفونو به تېرېدلې وایي قافلې والا به ویسي تاسو به دې خلاص کړي نور څه غواړئ دی ویل ټیک ته بس صحیح ده نو یوسف علیه السلام یې د کوی خواته راوړو کله چې یوسف علیه السلام دوی اوچت کو ورګزارې نو امام قرطبي رحمه الله وایي چې د کوی په غاړه باندې ګڼ بوټي ولاړو ونې ولاړې وې نو یوسف علیه السلام عمله کړله په یو بوټي پورې ځان کلک دوی کوشش کاوه چې دغه بوټي نه د ده لاس را جدا کړي کته یې واچوي لیکن چې کله به ونه هغه بوټی د ده نه خلاص شو د به عمله کړله بل به یې راونیو نه غورځېده ځان یې کلک کړی بس دوی ته پته ولګېده چې داسې نه کېږي یوسف علیه السلام یې ته بېرته راویست او بیرته چې کله راویسته نو لاسونه ولا ټینګ وتړل دې تېرېله او بوکه کې کېنه چې ونه پورې ځان کلک نه کړي ځکه چې که داسې ورګزارو بیا په بوټي پورې نښلي که لاسونه یې کولاو یې بوکه کې کېنه نو بیا هم دې بوټي پورې نښتلی شي د خو تکړه هلک دی چالاک هلک دی راشه بوکه کې کوزوو او لاسونه وله تړو پورې طریقه باندې بس بوکه کې روان نمایي ته چې کله د بوټو د حدودو نه واړو نو بس پړی پې غوڅ او بس ډېر په تیزۍ باندې لاړ کړه بیا ځینو روایاتو کې دي چې دا جبرائیل علیه السلام الله تعالی راولېږه یوسف علیه السلام د حفاظت دپاره او په دې هوا کې په دې بوکه کې دننه دا جبرائیل علیه السلام ګرفتار کو ویني وي او په قلاره باندې کوزې ګټې ته کېنه ځینو روایاتو کې دي چې نه بوکه ډارې کې لاړه په اوبو کې ولګېده په دې کې اوبه وي لیکن په کم مقدار باندې وي ډوبول یې نه کول نو دا ډارې لاړ په اوبو کې ولګېده په اوبو کې که سړی ډېر لوړ ځای نه راوغورځېږي لیکن داسې نه خرابېږي نو بهرحال یوسف علیه السلام جسماني لحاظ باندې مکمل روغ رمټ محفوظ پاتې شو او کوی ته وغورځېدو نو دې ځای کې د غورځولو واقعه ده نو الله تعالی وایي فلما ذهبوا
فلما ذهبوا هر کله چې بوته به دلاره واجمعوا دوی راجمع شو ان جعلوه چې وګرځي دلاره فی غیابه الجب پشاړ کوي کی یعنی کوي ته واچ واوحینا من وحی وکړه الیه دته یوسف علی السلام لتنبئنهم چې تبخا مخه خبره دی رونو لره بامرهم بد خپل کارونه باندې چې دا کارونه هم کړی دي هاذا چې دادی وهم لا يشعرون او دې ته پته نه لګی چې دا یوسف علی السلام دی دې ځکه کې وحی د سره یوسف علی السلام ته وحی وشوله چې دا خلک تا کوي تاج لیکن یو وخت روان دي چې طلب الله تعالی لوی منصب درکې لوی عزت به درکې او ته به دارونه بیا اخر راګیر کی ستاسو پنځه کې براشي ته ته مجبور شوی او ته به دا قصه کې چې تاسو کوي تا چولې مزاغه کاسي او رونه به خبرم نه چې د یوسف علی السلام الله تعالی دې ځکه تر رسول دینه به خبرم نه دا وحی ته کوم وخت وشو د کوی د غرزور نه مخ ورست نو امام قرطبی رحمه الله دوه اقوال نقل کړي دي چې ممکن ده چې د کوی ته غرزیدل د مخ چې کله دوی ونه او اچاوي هغه ټیم کې د وحی شوی تسالی د پاره چې کوی کې ته خرابې دی نشي ته به د کوی نه راوځي ته به حکمران کیږي او دا رونه به بیا مجبور کیږي او دا ممکن ده چې کله دوی غرزولې دا غینه بعد ته وحی شوی لیکن مده ټیم کې د یوسف علی السلام عمر وکاله نو معلومی کې دا چې دا وحی د پیغمبري وحی نه و دا هغه وحی ولکه څنګه چې الله تعالی د موسی علی السلام مرتم د وحی کړی و چې موسی علی السلام راواخلو او دا دریاب ته واچو صندوق یې باندې دریاب ته واچو نو دغه وحی چې د موسی علی السلام مرته شو دا د پیغمبري وحی نه نو دغه شان د یوسف علی السلام د کوم پیغمبري کوم وحی شوی دا د پیغمبري وحی صریح تو کارونه بعد ته شوی د مصر کې شوی دا وحی هغه وحی نه د کوم پیغمبري وحی دا هغه نه لا یو بل وحی دا د اکثر علماء راي ده لیکن ځینې علماء خیال دا ده چې نه یوسف علی السلام ته د پیغمبري وحی په وړاندې کې شوی ده او دا د سیواله کې څنګه د یوسف څنګه عیسی علی السلام ته وړاندې پیغمبري ملاب شو مشموالي د پیدایش په اول ورځ باندې خلکو ته لګیا ده چې واتانی الکتاب الله تعالی ما ته کتاب راکړی د زی پیغمبر کړی او د پیدایش اولنۍ ورځ ده نو دغه شان د یوسف علی السلام هم د وړاندې نه پیغمبر لیکن دا خبره زیاده صحیح ځکه نه معلومیږي دا دویم قول چې ورسته په خپل باندې راځي چې یوسف علی السلام چې کله ځوانۍ ته ورسېدو فلما بلغ اشده هر کله چې ځوانۍ ته ورسېدو الله تعالی ته پیغمبري ورکړه نو معلومیږي دا چې دغه پیغمبر دا وحی د پیغمبري نه و دا بل وحی و نو الله تعالی موږ وحی وکړه دوی ته لتنبئنهم چې تبخامه خبره دوی لره بامرهم دوی په کارونه باندې حاضر چې دا کارونه دي چې یو مظلوم نیول کوي دا چې ولا وجل او ورکول وهم لا يشعرون او دی په پویږي هم نه امام ابن اسحاق رحم الله وی په دې ځکه کې د درونو په اړه کې نور هیڅ مساله نه وسره د یوسف علی السلام سره بغض او کینه نور د یوسف علی السلام جرم نه یوسف علی السلام معصوم وی د دې جرم په وجه باندې د دې کینې په وجه باندې چې د کم جرم شکار او یو جرم دا وکړ چې د پلار سره غداری وکړه پلار ته ویل یو سو مور پلار نه فرمان شو هغه ورته ویل چې د دې په خیال ساتي او دې خیال ونه سات د مور پلار نه فرمانی به کړه د ګناي کبیره ده د دین علاوه کوم احد چې د پلار سره کړه او چې موږ به خیال ساتو احد خلاف ورزي به هم را لدام ګناي کبیره ده